بل مولوی صاحب وایي د یو فقیر په قول باندې کفر نه ثابت دي. زه تعریفاتو ته راغلی یم، مولوي صاحب تر اوسه پورې فتوا جواب ته نه یم تللی، خو هغه د کفر فتوا چې ما او تا په چا لګوو مولوي صاحب چوټې مو بړې بات والا خبره به نه کوو. د دې ځای نه به له اول یو ذمه دار فقیه حواله راخلو. نن انشاءالله زه د فقهاو حوالې راغلم، تا پرې مشرک ثابتوم. دې ځای کې انشاءالله دې درېیم نمبر مولوي صاحب زه دلایل شروع کوم، خو هغې نه مخکې زه راځم. ما دعوه پیش کړې ده او د خپلې دعوې په باب د عقیدې کې د مسلم کتابونو نه حواله ضروري. ما په تا د شرک عقیده فتوا لګوله، زه به تا نه وروسته د شرک په دغه حکم باندې د کتاب حواله غواړم. مولوي صاحب توجه وکړه چې هسې نه بیا ونه چې د فقهاو د عبارات نه صرف د کفر ثابت دی. د تایید دپاره اول نمبر کې د خپلې دعوې د تایید دپاره د لسو فقهاو مسلمو حوالې درته پیش کوم، بیا راځم د قرآن نه خپل دلایل شروع کوم. نمبر 1 مولوي صاحب دا زما سره د ټولو اول زما سره مولوي صاحب دا فتاوا عالمگیري ده، دې باندې فتاوا هندیه لګېدلې ده. مولوي صاحب د دې جلد نمبر د 1 صفحه نمبر د 334 رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله، یو سړي د یوې ښځې سره نکاح وکړه په شهادت د الله او په رسول الله او رسول هم ګواهان دي. کان باطلا لقوله صلی الله علیه وسلم، دا نکاح باطله ده د وجې د قول د نبي علیه السلام نه چې لا نکاح الا بشهود وكل نکاح یکون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك کفرا. لانهم دا سړی ولې کافر شو، نکاح ولې صحیح نه ده؟ لانه یعتقد ان الرسول صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب، ځکه چې دې سړی عقیده ولرله چې نبي علیه الصلوة والسلام ته علم غیب دی. وهو کفر، دغه فقیه وایي دا کفر دی. دا زما د دویم نمبر زما سره بحر الرائق ته ذمہ دار فقیه دی، جلد نمبر 3 صفحه نمبر 155. دی وایي لو تزوج بشهادة الله ورسوله، چې یو سړي نکاح وکړه په شهادت د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نکاح نه منعقد کېږي. ویکفر، دې سړي تکبیر به کولی شي لاعتقادي ان النبي صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب، د وجې د اعتقاد د چې بېشکه نبي علیه الصلوة والسلام ته غیب علم حاصل دی. مولوي صاحب د جزئي کلي د عطایي او ذاتي دغه تفصیل نه کوي. مولوي صاحب مطلق علم غیب ثابتول تعالی مشر نه درته ښیم. مولوي صاحب مطلق علم غیب د غیر الله لپاره ثابتونکی مشرک دی. دا زما سره فتاوا بزازیره په عالمگیري لګېدلې ده، د دې جلد نمبر 4 دی، صفحه نمبر 119 دی. دی وایي تزوجها بشهادة الله تعالى جل جلاله ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينقض ويخاف عليه الكفر. په دغه سړي باندې د کفر یې رضا لأنه يوهم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغیب، ځکه چې د دې خبرې نه دا معلومي چې د نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب ګڼي. فقها وایي چې د یوې خبرې نه دا وهم راځي، بوی راځي چې نبي غیر الله لپاره علم غیب ثابتوي، دا سړی مشرک دی، کافر دی. پاتې شو چې عقیدې لري خو په شد امت سره په سټیج بیانوي. زه او ملګرو هغه عوامو ته ستا وایم چې په سټیج درته چغې لګوي، د کفر او د ګستاخۍ فتوې لګوي. تاسو یې غیر شعوري طور باندې مشرکان ګرځولي، در باندې نکاحانې ماتې کړي دي. خپل اخوس هم دقسې بغیر نکاحونو نه اوسېږي مشرکان. شامي ده مولوي صاحب د دې جلد نمبر 4 صفحه نمبر 371 ده. مطلب فی دعوی علم الغیب، مطلب په دعوه د علم غیب کې بس دغ باب دي. وحاصل ان دعوی علم الغیب، توجه ساتي مونږ سره مطالعه حاصل له خبرې دار چې بشک داوود علم غیب معارضه من نص قرآن په ویو بیا دغه سړي تکبیر به کولای شي، دا قرآن د نص سره معارض ده. الله رب العالمین فرمایي غیر الله ته علم غیب نشته او دا ځان ته وایي سنت او غیر الله لپاره علم غیب ثابت دی. دا زما سره مونږ خلاصه الفتاوا ده، د دې جلد نمبر 2 دی مولوي صاحب، صفحه نمبر 15 دی. وفي تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا ينقض نکاح نه منعقد کېږي. وهل یکفر، آیا د دې سړي تکبیر به کولی شي؟ او په الفاظ کفر په الفاظو کې معلومېږي. دا مولوي صاحب زما سره المسامره ده، د دې مولوي صاحب صفحه نمبر 198 ده. دی وذکر الحنفیه، ذکر کړی احناف تصریحا بالتکبیر، تصریح په کفر کړی ده. چا؟ به اعتقاد ان النبي صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب، په اعتقاد د هغه سړي سره چې دی نبی علیه الصلوة والسلام عالم الغیب دی. ولې؟ لمعارضة قوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. ووایه پیغمبر اعلان وکړي ټولو مشرکانو ته ووایه لا يعلم نه پېژني وروسته دلیل کې پیش کوم، تفاصیل پیش کوم. ولسنه به الغیب غیب الله الا مگر الله تعالی ورې بلې عبارت لاندې په مولوي صاحب مسایره لګېدلې ده. هغه وایي وذکر الحنفیة فی فروعهم تصریحا بالتکبیر باعتقاد ان النبي صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب لمعارضة قوله تعالی قل لا يعلم في السماوات والارض الغیب الا الله. هغه وایي دا سړی کفر کافر دی، کفر یې وکړو چې غیر الله لپاره علم غیب ثابت. دا مولوي صاحب الفقه الاکبر ده، د دې شرف اکبر د مولا علی قاري صاحب 151 دیم وایي تصریح کوي. مولوي صاحب وایي وذکر الحنفیة تصریحا بالتکفیر، تصریح کړي د احنافو په تکفیر کافر ویلو د هغه چا به اعتقاد ان نبی صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب معارضة قوله تعالی قل لا يعلم في السماوات والارض الغیب الا الله. مولوي صاحب دا زما سره 9 نمبر عبارت دی، نسیم الریاض مولا علی قاري مولا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 438. وقد صرح علماؤنا الحنفیة، په تاکي سره زموږ احناف علماء تصریح کړي ده بتکبیر من برابر النبي صلی الله علیه وسلم. بل مولوي صاحب
د دې نه پس مولوي صاحب ماره په توجهاتو جوابات هم ورکړه مخکې مولوي صاحب زه ځمه مولوي صاحب پلان کې لفظ صحیح وایو پلان کې غلط وایو هغې کې زه بحث نه کوم مولوي صاحب فراره غلط دی ان یریدون الا فراره قرآن مجید کې موجود دی دغه چې ستا هره خبره غلط راوځي ماشاءالله ماشاءالله خبرې کېږي چپ شي بسم الله خپله باندې اول بسم الله یم غلطه وکړه که زه غلطیانې راویستل شروع قسم په خدای کې یو ټک رانه وچلېږي خبره مخکني دا کتي کتي هم غلط وي کتي کتي نشته تعید یې مولوي صاحب صحیح وایه خوله دې کنټرول کړه درېیم ستا سره څه شته دی نه ته دې دا نه نور به څه کوې ما اووه پته وجات پیش کړې دا زما سره دا درخانیه ده مولوي صاحب ډېر صریح الفاظو کې ذکر کوي لانه اعتقد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب ځکه دې سړي نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب وګڼو تصریح مولوي صاحب قاعده عقیده ذکر کړې ده دا زما سره خلاصه الفتاوا ده د دې صفحه نمبر 15 ده دا وفي تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا ينقض یو سړي دی یوې ښځې سره نکاح وکړ نکاح یې نه منعقد کېږي او مخکې وایي دا الفاظ د کفر دی مخکې ما پیش کړه دا قاضي ثناء الله معرفت دی مولا معرفت منه فارسی ده دې صفحه نمبر 129 ده دی وایي اگر کسی بدون شهود نکاح کرد یو سړي بغیر د ګواه نه نکاح وکړه او گفت او ویل چې خدا و رسول خدا را ګواه کردم الله و رسول ګواه کوم یا فرشته را ګواه کردم کافر شو د سړی کافر شو ولې ځکه دې سړي نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب وګڼو مخکې مې تصریح وکړه دا زما سره مولوي صاحب مخکې ما پیش کړو دا زما سره مولوي صاحب شامل دی شامل چې کوم مخکې دا تفسیر کوم ذکر کو څلورم جلد صفحه نمبر 106 دا دی وایي دیم دغه جزئي ذکر کې دا هغې نه پس فرمایي ولې دا کافر دی انه اعتقد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب ځکه دې سړي نبي علیه الصلاة والسلام عالم الغیب وګڼو دې نه پس راځم دا ما د خپلې دعوې لپاره مولوي صاحب د لسو فقهاء کرامو فتاوجات پیش کړه کم یوه فتوا پیش کړه یوه فتوا زما په د خدای په جهان کې د تا مطالبه داره د یو ذمه دار فقیر حواله راوښایه مخکې مولوي صاحب ما ته ویل په مونږ فتوا ما نه درک مولوي ساده سړي د لس فقهاو عبارات مې علامه قاضي خان جبه زما د الفاظ دویم نمبر زما د مولوي صاحب نه مطالبه ده د الله په ځمکه باندې یو ذمه دار فقیر که حنفي شافعي مالکي حنبلي کتاب یې راوښله چا وی ولی چې د غیر الله دپاره څوک علم غیب نه مني دا سړی کافر دی مشرک دی بسم الله ټکولا وکړه ماشاءالله ماشاءالله زه راځم ستاسو مشرانو سره عقیده په دې باب کې